بسم الله الرحمن الرحیم. عام طور باندې مسلمانانو تپوس کی چې کله یو مقتدی راشي او هغه د امام سره ودرېږي، امام یو رکعت کړي یا امام دوه رکعات کړي، دا کوم وروسته مقتدی چې راشي دیتا په اصطلاح د شریعت کې مسبوق ویل کېږي. کچېرې دغه مسبوق په غلطۍ سره د امام سره ناستې اخرني رکعت کې او هغه د امام سره سلام وګرځي، حالانکه هغه ته پکار دا وه چې هغه د امام سلام ګرځولو نه بعد اوچت شي، خپل یو رکعت یا دوه رکعاته پوره کړي. آیا په غلطۍ سره سلام ګرځېدو سره بعضې خلک یو سلام او بعضې خلک دواړه سلامونه وګرځي، دې سره مونځ ماتیږي یا نه ماتیږي، یا سجده سهو سره د دې تدارک یعنې کمې پوره کېږي یا نه پوره کېږي؟ د شریعت مسله دا ده چې کله یو مسبوق راشي او هغه په یو امام پسې ودرېږي او هغه امام مطلب خپل رکعات پوره کړي او مسبوق په غلطۍ کې سلام وګرځي، نو د دې څلور صورتونه دي. اولنی صورت دا دی کچېرې دغه مسبوق یعنې وروستو راتلونکي کوم مقتدي چې دی دې کچېرې د امام نه مخکې سلام وګرځي، عمومي طور باندې داسې کېږي نه، خو کچېرې هغه سلام په غلطۍ کې د امام نه مخکې وګرځي یا چې دی د امام سره بالکل متصل سلام وګرځي، په دې دواړو صورتونو کې په مقتدي باندې په دې مسبوق باندې هیڅ قسم د سجده سهو نشته، مونځ د هغه شوی دی. دریم صورت دا دی کچېرې دغه مقتدي مسبوق چې کوم یو رکعت یا دوه رکعاته د هغه نه تللي دي، د امام د سلام ګرځولو نه بعد هغه سلام وګرځي، یعنی امام سلام وګرځو او د هغې نه بعد دې سلام وګرځي، کوم چې عموما دغسې کېږي، نو په دې صورت کې هم مطلب سجده سهو لازمیږي په سړي باندې، آخر کې به سجده سهو کی او د دې غلطۍ تدارک یعنې کمې به پوره کړي. څلورم صورت دا دی کچېرې د امام سلام ګرځولو نه بعد دغه مقتدي مسبوق دواړه طرف ته سلامونه وګرځي، نو په دې دواړه طرف ته سلامونو ګرځولو سره یعنې مطلب کچېرې اولنې صورت سړی راواخلي، امام سره اولنې سلام ګرځولو، د هغې نه بعد د دویم سلام هم وګرځو، نو په دغې صورت کې چې دویم سلام وګرځي نو بیا به هم په دې باندې سجده سهو وي. اکثر خلک په دې مسله کې ناخبره وي، د هغې د وجې نه مسله د شریعت دا وي چې کله سجده سهو په چا لازم وي او هغه یې ادا نه کړي، نو بیا چې دي د هغه مونځ نه کېږي، واجب الاعاده وي، مطلب هغه دوباره کول غواړي. دې وجې نه تمام مسلمانان دا مسله په کار دی چې زده کړي او د دې مطابق عمل وکړي. والسلام.